نن چې زمون کومه مسله زیری بحث ده هغه د په قربانۍ کې د شریکانو تعداد دا به څومره تاسو یاد ساتئ د اهل سنت والجماعت احناف موقف دا دی چې په قربانۍ کې شرکت په غټ زناور کې وکسان کولای شي او په بیزا ګډه کې صرف یو کس شریکېدی شي د دې نه زیات پکې نشي شریکېدی په دې کې د اهل سنت والجماعت سره بعضی خلکو اختلاف کړل دا غیو دلایل بم وایو دا غیو د دلایلو جواب بم کو خپل مسأله بم په دلایلو باندې امت مخې ته ګدو ثابتو به دلیل مطلب څه ده دلیل مطلب دا نه دی چې یو مولا مخې ته کتاب یا د مولا مخې ته قرآن پروت دی وایي چې زه په دلیل بحث کوم زه اکثر مثال دا ورکوم یو کس تاسو ته وایي دا حدیث زه نه منم جی حضرت وجه دا ضعیف دی ته به څو څیزونه غواړي نمبر 1 د حدیث ضعیف تعریف نمبر 2 چا ورته ضعیف ویل نمبر 3 په ضعیف باندې عمل ولی نشي کولی دا حالات به ته غواړي نو بیا به الله جل جلاله مخې ته صفازي ځکه قرآن کې الله فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين که تاسو ته یو فاسق انسان خبر راوړي نو داسې توکو پسې تاسو مزئ بلکې د هغې خبر تاسو تحقیق کوئ نو تحقیق مطلب دا نه دی دا خو تا ډبل یو قسمه مضمون تقلید وکړو چې جی د ورته ضعیف وایو زه په ده پسې روان یم د حدیث نه انکار وکړه زه په ده پسې روان یم دې ته دلیل نه وای دلیل دې ته وای چې ته د هغه نه وغواړي مقصد دې څه دی ولې ضعیف دی ضعیفوالي وجه څه ده په ضعیف عمل ولې نشي کولی بیا ته پوه شه چې ته به د قیامت په ورځ باندې خفیمان نه راپاسي ورنه د قرآن د دغې آیات مصداق به ته جوړیږي نو په توکو باندې زه دا مسله نه کومه چې کومو خلکو کلډه چې په قربانۍ په زناور کې بعضې خلکو فتوا ده 10 کسان شریکېدی شي دلیل ورسه عام شته لیکن هغه دلیل موږ وایو چې د اهل سنت والجماعت په نیز باندې او تاسو ته به ثابته شي د دلایلو په میدان کې دغه خبره ټیک نه ده اول نمبر راځو د قربانۍ په زناورو کې اوښ دی میخه ده غوا ده په دې کې 2 کسان شریکېدی شي دا په فتاوا عالمگیری جیل 5 صفحه نمبر 375 الباب الثامن په دې کې را نقل کوي يجب ان يعلم ان الشاة لا تجزي الا عن واحد په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې په بیزا کې صرف یو کس شریکېدی شي و ان كانت عظیمه اگر که دا بیزا د وجود او د غوښې په اعتبار سره ډېره غټه ولې نه لیکن شرکت پکې صرف د یو کس کېدی شي والبقر والبعیر یجزي عن 7 اوښ او غوا په دې کې 2 کسان شریکېدی شي او مخکې د میخې په مسئله کې ما ثابته کړې وه چې میخه د غوا یو قسم دی نو په دې کې 2 کسان شریکېدی شي او په دې باندې دلیل د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی کله چې د حضرت نه تپوس وشو حضرت دا راته ووایه آیا په میخه کې 2 کسان شریکېدی شي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه قول ما تاسو ته نقل کړی د میخې د قربانۍ په باره کې تپوس ته وشو الجوامیس تجزئ عن 7 آیا په میخه کې 2 کسان شریکېدی شي امام احمد سے ورته جواب کوي لا اعرف خلاف هذا امت په دې مسئله کې اختلاف نه دی کړی نو غوا او میخه مسائل الامام احمد بن حنبل اسحاق بن راهویه رقم المسأله د مسلې نمبر دی 2865 نمبر دا ما مخکې بیان کړی و او دغه شان واجمع على ان حكم الجواميس حكم البقر دا من ثابت کړی و دا د اجماع دلایل ماویل نور علی حسن بصری دا غوا حدیث ما پیش کړی صرف دې پوری مې دا مسأله ویلا چې میخه د غوا په حکم کې ده نو د اوخ او د غوا قربانۍ ذکر راغی چې په دې کې 2 کسان د فقه حنفي فتوا ده چې شریکېدی شي زمونږ سره دلیل دی د صحیح مسلم جلد اول صفحه 424 باب الاشتراک فی الهدی واجزاء البقره والبدنه كل منهما عن 7 مسأله د جابر فرمای خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د نبی علیه السلام سوتلو مهلین بالحج موږ د نبی علیه السلام سره حج احرام تړلو او موږ ور سره وتلو
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته حکم راکو چې موږ په اوخ کې او په غوا کې وو کسان شریک شو. په دې حدیث کې راځي اوخ غوا په دوانو کې څومره کسان شرکت کولای شي، وو کسان په دې کې شرکت کولای شي. دویم دلیل د صحیح مسلم جلد اول صفحه 424 باب الاشتراک په دغه باب کې دی. عن جابر رضی الله تعالی عنہ قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحدیبیه البدنه عن 7 والبقره عن 7. یعنی منګه د نبی علی السلام سره په حدیبیه کې وو، په اوخ کې مو کسان شریک شو او دغه شانتي قربانیم کوله. نحرنا لفظ راځي، په غوا کې مو کسان منګه شریک شو. زمون دوه دلایل د صحیح مسلم شریف نه د اوخ قربانی مو کسان او د غوا په قربانی کې مو کسان، د میخي په قربانی کې مو کسان. وس دویم نمبر موقف چې کوم خلکو دې زمون سره خلاف دي پاغي کې د اول مولانا زبیر علیزی چې دا د علی حدیث وزارت په مشرانو کې دي او د موقف یو د علی حدیث نه دا جداو چې د فرمایل 3 طلاق په یو ځګین کې 3 حسابي، 3 طلاق په یو ځګین کې 3 دي. د موقف پکې داو. بهرحال دای د شاګرد د خلی خبره ده. هغه حضرت فرمایي چې اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، په اوخ کې 10 کسان شریکی دي شي. دا لیکي په جلد 2 صفحه 215 مقالات زبیر علیزی کې. دویم د مولوی عبدالله خان عبید الله خان عفیف غیر مقلد اور گائے میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 حصے دار شریک ہو سکتی ہے. فتاوا محمدی از محمد عبید الله صفحه 660. یعنی دی وای چې په غوا کې خو کسان دي، البته په اوخ کې 10 کسان شریکې دي شي. نو د دې خو یا قیاسا دې طرف ته تللی چې اوخ د وجود او د غوخي په اعتبار باندې غټ دی، او کدا دا قیاس اول کدی والی نو دا ټیک کېدی نشي. ځکه کګړ ارسم رغټ شي بل اتفاق پاغي کې یو کس شریکې دي شي، بازار سم رغټ شي پاغي کې بل اتفاق یو کس شریکې دي شي. نو په غټوالي باندې دا پتو نه ده. دیو د پاره دلیل منګ راوړو چې د دیو دلیل په سنن ترمذی جلد اول صفحه 276 کې باب ما جاء ان الشاة الواحده تجزي عن اهل بیت. امام ترمذی خو باب دا تړي چې په ان الشاة الواحده یو بيزه چې په دې کې د ټول کور خلک چې دي د دیو قرباني پکې کېدې شي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي كنا مع رسول الله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. من د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د عید الاضحى په موقع باندې د سفر په حالت کې نو منګ وکسان په غوا کې او 10 کسان په اوخ کې شریکت منګ وکړو. د دې دلیل جواب واوري. جواب نمبر 1 دا دی چې دلته په اوخ کې د 10 کسانو د قربانۍ د شریکت ذکر دی. کله چې رسول الله علیه السلام نه 2 قسمه حدیث راشي نو بیا وکته شي د نبی علیہ السلام صحابه د نبی علیہ السلام د تلونه بعد په کم باندې عمل کړل. یو دلته روایت ده په اوخ کې وکسان بشریکيږي، دویم نمبر روایت ده چې 10 کسان بشریکيږي. وس موږ ته اختلاف راغی. په دې اختلاف کې به موږ وګورو د نبی علیہ السلام نه بعد صحابه کرامو په کم حدیث عمل کړل، امت به هغه حدیث والی. وجه دا ده سنت وای دیتا یو کار رسول الله کړل، نبی علیہ السلام صحابه ته ور کړل، صحابه امت ته پیش کړل، صحابه په خپل عمل کړل، دقه طویل شي سنت طریقه. نو موږ ګورو چې نبی علیہ السلام نه بعد صحابه کرامو په دوه احادیثو کې په کم باندې عمل کړل. امام ابو داود سلیمان بن الاشد السجستانی وفات 275 هجری هغه دا ثابته بیان کړل. منګي د ځان نه وایو اذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده. سنن ابو داود باب من لا يقطع الصلاه شيء. فرمای اذا تنازع الخبران کله چې د نبی نه دوه خبري ثابت شي، دوه حدیث ثابت شي، کتاب شي، نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړ، د تلونه بعد صحابه کرامو په کم یو عمل کړي په دغه دوو کې هغه به امت علی. نمبر 2 امام ابو داود په یو بل مقام کې فرمایي سنن ابو داود باب لحم الصيد للحروم. فرمای اذا تنازل خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. کله چې پیغمبر نه دوه قسم حدیث ثابت شي، یو کې یو حکم بلکې بل حکم، امت بدا ګوري
د رسول الله راتلو نه بعد اصحاب مصطفی په کم یو عمل کړل، ځکه په منسوخ صحابه عمل نه کوي چې صحابه په کم عمل کړي هغه بس امت علی. وز د اوخ د قربانی مسأله ده، په دې کې څومره کسان شریکېدای شي. په دې باره کې د رسول الله نو 2 حدیث راغلي. یو حدیث د جابر ده چې هغه ما اول وایو، یو حدیث د ابن عباس ده. حدیث د جابر وای و کسان شریکېدای شي، حدیث د ابن عباس وای لس کسان شریکېدای شي. امام ابو عیسی محمد ابن عیسی سور ترمذی رحمه الله وفات 279 هجری، هغه فرمایي د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ حدیث را نقل کړي. دا غینه بعد فرمایي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. سنن الترمذی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 276 فرمایي امام ترمذی رحمت الله علیه د دقه حدیث لاندې فرمایي حضرت امام ترمذی رحمت الله علیه چې د حدیث د ابن عباس او د جابر کې په حدیث د جابر باندې چې پاغي کې حکم دادي په وخت کې به مو کسان شریکيږي، په غوا کې به مو کسان شریکيږي. د ډیرو صحابه عملم په دې حدیثو، د ډیرو تابعین عملم په دې حدیث. مسله ثابت شو. د صحابه عمل امام ترمذی ذکر کو، د امام ابو داود په خبره باندې عمل وشو. دویم نمبر جواب طرز د محدثینو نه معلومیږي چې د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث منسوخ دی او د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ حدیث ناسخ دی. امام ابو زکریا یحیی بن شرف النبی رحمه الله وفات 676 هجری، هغه فرمایي وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ. شرح مسلم د نووي جلد اول صفحه 155 باب الوضوء من مامسة النار د امام مسلم رحمت الله علیه او د نور محدثینو د ډیرو محدثینو ترتیب او طریقه دی. هغه 2 قسمه حدیث را نقل کړي، یو حدیث منسوخی، یو حدیث ناسخی. منسوخ حدیث مخکې را نقل کی، ناسخ حدیث روست را نقل کی. منسوخ حدیث مخکې را نقلی، ناسخ حدیث پاغي پسې روست را نقلی. 35 امام ترمذی رحمت الله علیه هغه چې په خپل ترتیب کله داغه وکته شي نو هغه د ابن عباس حدیث مخکې را نقل کړل چې هغه منسوخ دی. مطلب سو هغه د لاس کسانو د قربان لاس کسان په قربانۍ کې شریکې دي شي. د اوخ په قربانۍ کې دا حدیث مخکې را نقل کړل او بعد کې د جابر حدیث را نقل کړل چې وکسان شریکې دي شي. اور حضرت امام نووي فرمای چې مخکې کم حدیث محدثین را نقل کی دا منسوخی او چې روستنا را نقل کیا ناسخی. حدیث د ابن عباس منسوخ، حدیث د حضرت جابر چې د ناسخ، او منګه په عمل په ناسخ کړل، بعضی خلک په منسوخ کوي. دغه شانتی دویم نمبر په حدیثو کې ګورئ چې یو حدیث ته وای قولی، بل حدیث ته وای فعلی. حدیث قولی دا چې زرا کم لاس لقوم زماره جسم لقیږي دی ته وای فعل، او زه چې کوم الفاظ هم دی ته وای قول. یو د نبی علی السلام د ویلو خبره، یو د کولو. نو تاسو یاد ساتئ کله چې داسې 2 قسمه حدیث راشي دا دویم فرق دی. انه تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الاصوليين ترجيح القول. شرح مسلم د نبی باب تحریم نکاح المحرم. کله چې امام نووي رحمت الله علیه حدیث په اړه کې د اصول حدیث بحث کوي، فرمایي کله چې 2 قسمه حدیث راشي، یو قولی دی دویم فعلی دی. حدیث قولی د محدثینو په نسبت باندې راجحي، حدیث فعلی د محدثینو په نسبت باندې مرجوحي. د حضرت ابن عباس حدیث هغه قولی نه دی، فعلی دی. د جابر حدیث هغه قولی دی، لہذا د جابر حدیث به منو دیش. قربانی غټ زناور، اوخ، غوا یا میخه، په دې کې زیات نه زیات وکسان شریکېدي شي. کله دې نه کم پکې شریکېږي، مثلا 2 3 4 5 شپږ نو ام کېدي شي. د ټول قربانی به صحیح چې څومره افراد شریکی نو په دغه شانتي سو کې به غوخه تقسیمول شي. البته دا به نشي کېدی، دا صحیح نه ده، دا په ذهن کې واچوئ. که چېرته خلک داسې وکړي چې 2 کسان شریک کړي، یو کس له پکې غوښه کې کموالی ورکړي، نو بیا به قرباني ټیک نه وي.
علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی رحمہ اللہ وفات 587 ہجری لکھی ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحد عن اکثر من 7. عن اکثر من 7 جایز نه ده په اوخ کې او د یو کس د پاره او نه په غوا کې د یو کس د پاره چې په دې کې زیات شریک شي د وو کسانو نه. ويجوز ذلك عن 7 او اقل من ذلك ولا شك في جواز بدنه او بقره عن اقل من 7 الى الا ينقص عن السبع. بدائع الصناعي في ترتيب الشرائع جلد 5 صفحه 70 71 كتاب التضحيه فصل